السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو عرب خان خپل د تره زوی شفیع بې دردۍ سره د جینۍ لپاره قطر کو. مینوالو دغه جینۍ چې نو د عرب خان خپله د ته لور وه او خوښه وه. مینوالو دغه خلک هم د عرب خان خپل د تره زوی و چې مینوالو دغه د تره زوی د دغه جینۍ سره لین دین او خلکو له به یې بوتلله. په عرب خان باندې به دا خبره ډېره زیاته سخته بدې لګېدله. عرب خان یوه ورځ د خپل د تره زوی روان کو او ویې وچلو. راځئ مینواله موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښاني ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو ورځ ته ورځ داسې ته بېګناه کتنه کېږي چې څنګه په ثوابۍ کې عزتمنو عرب خان خپل د تره زوی د جینۍ په سر باندې داسې قطر کو. مینوالو دوی تعلق د افغانستان سره دی چې په ثوابۍ کې خپله زندګي کوله. مینوالو عرب خان د 19 کاله عمر او د خپل د تره په لور باندې مین او خپل د تره لور سره ډېر د زړه نه مینه محبت ساتل. خو د دې خبرې علم ورته نشته چې د تره لور مې بل سره په موبایل باندې خبرې اترې هم کوي. مینوال چې دا شفیق خلک د ده د پلار د تره زوی و. مینوال ده خو به هم دغه جینۍ سره په موبایل باندې خبرې اترې کول او میلاوېدلو او دغه جینۍ به خلکو له بوتلله هم او دغه جینۍ به په پیسو باندې به ښه به ماره به یې ساتله. مینوالو کله چې عرب خان ته پته لګېدلې ده نو عرب خان بیا چې دی نو د خپل د تره زوی روان کړی دی او ورته ویل چې زه چې ځو جهانګیري ته. مینوال چې جهانګیري ته راغلي دی دې کې ماښام شوی دی چې تیارې لګېدلې ده، په لار کې ودرېدلی دی او ورته ویلي ده چې ته زما د تره لور سره ولې ګپ شپ په موبایل باندې لګې او ولې ته یې داسې بدناموي، ولې چې د هغې سره زه د زړه نه مینه کوم چې څو ورځې بعد زه هغې سره واده هم وکړم. خو مینوالو عرب خان چې کله د خپل د تره زوی ته همداسې خبرې کړې دي نو هغه باندې دا خبره بدې لګېدله. ورته ویل چې څه به چې څه کړي دي. عرب خان چاقو له اخیستی دی او په سټ کې یې وښلی دی. مینوالو خپل د تره زوی یې په دغه طریقه باندې وجلی ده چې په سټ کې وښلی دی، دا بیا وشه شوی دی، بیا په سینه باندې هم وښلی دی او حلال کړی دی. مینوالو چې حلال کړی دی بیا یې یو سایډ ته غورځولی دی، موټرسایکل ته نه روان کړی دی. د دې دا فکر چې دا موټرسایکل به زه د دوی د کور مخې ته به ودرم او هغوی ته به د دې خبرې پته به نه وي چې عرب خان سره تللی دی. خو مینوال چې په موټرسایکل کې چې تېل ختم شوی دی نو موټرسایکل د هغې نه بعد یې بیا لښتي ته غورځولی دی او دا کور ته راغلی. مینوال چې په کومو جامو کې ده قتل کړی دی هغه جامې ده سېزلې دي. مینوال دا ډېر سوچ سمج سره کار کړی دی چې اخر هم عزتمنو دا پولیسو ګرفتار کړو. زمونږ عزتمنو ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زمونږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.